چې کله په مسند حدیث کېنئ او حدیث پڑھاو کوي، کله مسند قرآن باندې کېنئ او ترجمه پڑھاو کوي، کله په مسند فقه او مسند افتاء باندې کېنئ، د هغې نه وروسته چې دعا غواړئ، د ټولو نه اول خپل مور او پلار، خپل وروڼه خویندې او خپل خپلوان رشته دار او خپل اساتذه کرام دا خامخا په دعا کې یادوئ. دا د هغې سرپرستي وه چې نن تاسو د علم دا دومره اوږد سفر دا تکمیل ته ور ورسو. علماء کرام ورونو او یو څو خبرې درته نورې هم ګزارش کومه، تاسو به د دې ځای نه ځئ. ستاسو د طالب علمۍ اخرنۍ ورځ وه، اوس د دې ځای نه وروستو نن به ستاسو په غاړو کې خلق هارونه در واچوي، خو یاد ساتئ دا هارونه مو صرف د یوې ورځې دپاره دي. دې نه وروستو مشکلات دي، دې نه وروستو تکلیفونه دي، دې نه وروستو ستاسو د صبر امتحان شروع شو. تاسو به خپلو کلو ته ځئ، خپلو محلو ته به ځئ، خپلو علاقو ته به ځئ. دنیا د اهل فتنو د فتنو نه ډکه ده. د دین خلاف د دین دشمنانو ډېر جالونه خواره کړي دي. په لارو کې درته ازغي پراته دي، پرخاره وادي ده. دې نننۍ خوشحالۍ باندې چېرته دوکه نه شئ. دې نه وروستو ستاسو امتحان شروع شو. الله چې کوم علم درکړی دی په دې د الله نه د عمل توفیق غواړئ. ربا تا خو د علماو تعارف کړی دی په خپل خشیت او په خپل یرې سره. انما یخشى الله من عباده العلماء. د علماو تعارف دا دی چې د عامو خلقو ترمنځ به د الله نه ډېر یریدونکي دا علما وي. عقیده او عبادت کې یوازې نه، اخلاقیاتو کې به د دوی خشیت الهي پروت وي. د دوی په معاشرت کې، د دوی په معاملاتو کې، په هغې کې به خشیت الهي پروت وي. د الله یره په خپل زړه کې کېږدوئ. علماء کرام ورونو، الله نه سوال کوئ ربه په دغې علم باندې د عمل توفیق راته نصیب کا. کمثل الحمار يحمل اسفارا. الله چېرته د هغې خلقو غوندې نه شو چې د خره د پاسه یې کتابونه بار کړي، هغه ته ترې نه هېڅ فایده نه میلاویږي. ربه هسې نه چې دا علم او دا قرآن زمون خلاف د محشر په میدان کې حجت جوړ شي. الله رب العالمین چېرته د هغې علماو، چېرته د هغې اهل علمو په ډله کې شامل نشو. الله نه لویه دعا غواړئ. د خپلو اساتذه کرامو سره ربط مه پرېږدوئ. درس چې شروع کوئ د خپلو استادانو سره مشوره وکئ. د دین په هره شعبه کې چې کار کوئ نو د خپلو اساتذو سره ربط مه پرېږدوئ. زما والد مکرم حضرت شیخ مولانا عبدالودود صاحب حفظه الله تعالی، هغوی په خپله باندې ووي وی چې کله په سن 1957 کې مونږ دوره حدیث وکړو په جامعه حقانیه کې، نو حضرت مولانا عبدالحق صاحب د اکوړي رحمت الله علیه هغوی ما ته وفرمایل چې ته کشمیر ته لاړ شه. ما ته ډېره ګرانه وه ځکه د ګونیر او د کشمیر ترمنځ ډېر لوی سفر دی. چونکې زما د استاذ حکم و او ما د هغه د حکم نه اخوا دېخوا نه کول غوښتل، حکم عدولي مې نه کوله. نو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په خپله په الحق رساله کې خپله خبره هم لیکلې ده چې زه به د حضرت مدني صاحب رحمت الله علیه خواله تلم او ما به یې خپې چاپي کولې، نو ما ته به طلبا ووي چې دی چاپلوسي کوي. په منځ کې زما په زړه کې داسې خبره نه وه، صرف او صرف د خپل استاذ د دعا طلب او جستجو پکې پرته وه. دی وجه نه الله رب العالمین وی ما ناچیز نه د دارالعلوم حقانیه غوندې دیوبند ثاني الله رب العالمین راته نصیب کو. د خپلو استادانو سره ربط به ساتئ. د دین په هره شعبه کې چې کار کوئ د استادانو تعلق به نه پرېږدوئ. فضلای کرام ورونو، او دویم درخواست درته کومه، تاسو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وارثان شوئ. وراثت د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک تاسو ته د دین په ټولو شعبو کې
خواري او مهنت تاسو ته په میراث کې در پاتې شولو. یاد ساتئ مساجد آباد کړئ، مصلی آباد کړئ، امامت قبول کړئ، امامت ته سپک مه ګورئ. په دې نیت باندې امامت مه قبلوئ چې زما د دنیا د معاش ذریعه به ګرځېږي. که وس مو رسېږي فی سبیل الله بغیر د معاوضې نه یې کوئ. که ضرورتمند یئ معاوضه پې اخلئ، بېشکه اخلئ. متأخرینو احنافو اجازت درکړی دی، خو یو خبره به یاد ساتئ چې امامت به په دې نیت باندې کوئ چې دا امامت صغرا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه ماته په میراث کې ملاو دی. چرته دې ته سپک ونه ګورئ، چرته په بل جماعت کې امام ته سپک ونه ګورئ. او دغه مصلی ځکه سنبال کړئ چې اهل حق علماء کرام امامت صغرا نه سنبالئ، مصلی نه سنبالئ، منبر او محراب نه سنبالئ. نو یاد ساتئ اهل باطل تیار ناس دي، هغوی به دغه مصلی او منبر او محراب امت کې د ګمراهۍ د